الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. سورة العنکبوت یوستم سپارہ آیت نمبر 58 پرن لوگوں نے تفصیل سے اور پدے باندے نن لوگوں نے تفصیل پہ بیا کو انشاءاللہ. سورة العنکبوت کے د مومنانو امتحانات ذکر کول درے د امتحاناتو وجہ ذکر کولا چې دا امتحانات الله ولی راولی تو مومنانو باندې دا ذکر راولی درې میات کوي فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین. امتحان دې لپاره راولی چې خامخا سرګندۍ الله رښتینی او خامخا سرګندۍ الله دروژن. ځکه په خپل باندې هر سړی ځان صفت کوي چې زه ډېر ښه سړی ما زه دین کار کوما زه خلکو خیر خواهما خو عمل داغه الټوي نه الله وی زی بیا ښکار کوم دا الله علم کې شتا خلکو له ښکار کې د خلکو علم کې راولي چې دا رښتینی دی او دا دروژن دی. فلیعلمن الله الذین صدقوا خاخ سرګندې الله آکسان چې رښتینی ولیعلمن الکاذبین او خاخ سرګندې الله دروژن. امتحان پیراولی نو پای کې بیا پته ولګي چې دا رښتینی نه که دروژن دی. دویمه وجه بیا بیانوي یو لسم آیات کې چې امتحان ولی راولم یو لسم آیات کې ولیعلمن الله الذین آمنوا ولیعلمن المنافقین. دې لپاره امتحان راولم چې خامخا سرګندې الله مؤمنان او خامخا سرګندې منافقان. خلق له سرګن کې چې دا مؤمن دی دا منافق دی. بیا آخر کې د سورۃ الشبهات ذکر کول نه هو چې شیطان باندې دین د کار نه پاتې کوي نو وسوسه ورته چي چې ته عاجز کمزور ہے مسله ذکول نه شي خلق دی پرېګ دین ذکر تا نه الله چې خلق دین پرېګ دی او کمزور ہے نو الله سے دنیا نه پاره چې څنګه دی دوبۍ ته امریکای ته سعودي ته نو که باز نشي نو سبق د پاره بیا بل ځای لزا بیا قران بل کې ځکه چې دلته څوک نه بری ان ارضی واسعه الله و زمازما کفرا خلا ځکه منی کوون کې مشتره د الله د دین نه او دین دې ځکه بیا بیانول نه شي کمزوري یو دې کې نشي بیانول نه بل دې تلاش بیان کین ان ارضی واسعه الله و زمازما کفرا خلا. دویمه شبهه شیطان واچي چې عاجز سړی غریب سړی نو خلق پرې مړ کی نو الله وی ورجته مثلا نه بیانې توحید نه بیانې دین نه بیانې قران نه بیانې حق نه بیانې بیا ونمري نه کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کون کې د مرګ دی. نو سورہ عنکبوت کې آیت 57 کې وایي کل نفس ذائقه الموت. سورہ ال عمران کې 185 نمبر آیت کې کل نفس ذائقه الموت. سورۃ الانبیاء کی 15 سمات کې کل نفس ذائقه الموت هر یو نفس کون کې مرګ دی. مرګ به در باندې راځي که تم مسله بیانې او کنه بیانې که حق بیانې او کنه بیانې ګریشتای که درو وي که دوکه کې او کنه کې مرګ به در باندې په هر صورت کې راځي. نو د شیطان دا وسوسه دا غلطه ده چې خلک په دې ملک کې کوم مسله دی بیان کړي مرګ په هر صورت کې برازي. درېمه شوبه شیطان دا چي چیرې
کلمه دی ویلې دا بس عمل دی نیک دی نو کته ردو کې په منکر باندې د منکراتو ردو کې بیا خو خلک تانه پریږدي نو الله و انسانا چې ته غیرت کې زما په دین باندې نو الله غیرتی بادشاہ دی الله په پتا غیرتو کې چې ته د الله دین بیانې نو الله با ستا امداد کوي سورہ محمد کې شپږشتمه سپاره کې اوم آیات کې وایي چې څوک الله وایي زما دین بیانې او بیا مؤمنانو ته خاص کوي خصوصي خطاب مؤمنانو ته کوي سورہ محمد کې اوم آیات کې یا ایها الذین آمنو ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم اے مومنانو کہ امداد کوي تاسو د دین د الله ينصركم امداد وکي تاسو ويثبت اقدامكم او مضبوط وکي قدمونه تاسو ويثبت اقدامكم او مضبوط وکي قدمونه تاسو نو الله زما دین بیان کا حق ته حق وای باطل ته باطل وایا کتوی او کنوی انسانا نو عظم دا اللہ دین چرت بیانی گیلتا باطل نشی پاتی کے دے قرآن چی بیانی گیلتا شرک نشی پاتی کے دے او کسو کے منینا پزد بانی تیشی او نزد ابو جہل ہم کرو پا مدینہ کی مکہ کی ابو جہل کرو نور دا غمل کرو کرو نو نقصان غیلو رسیدو منزون آجون یا طول فضول شو دانگی پا مدینہ کی منافقانو کڑو عبداللہ ابن عبی ابن سلول آغازت کڑو نبی علیہ السلام داغ خلاف کڑو پا نبی علیہ السلام تحمتون لگولی نقصان غلو رسیدو قرآن دا رشتین کتاب دے دا حق کتاب دے دا شفا کتاب دے اجے چرت بیانی کی نالتا باطل نشی پاتی کی دے او که غلط کار سو کئیم نو پٹی تو سترگو بکئی حق او باطل دا اللہ کار کئی سورہ بنی اسرائیل کی ہوئی آد باسی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مخی ہوئی آتی کسی کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَيَا پیغمبر علیہ السلام آناغی حقا او لارو باطلا بیکان سو باطلا ان الباطلا کان زہوقا یقینا باطل دادے مٹو شہدان ختمین کے حق سے شدے وننزل من القرآن ونعلیکم غد القرآن ما ہوا شفاء ناچب دے کے علاج دے ورحمت للمؤمنین اور رحمت تلپارد مومنانو ورحمت للمؤمنین اور رحمت تلپارد مومنانو قرآن رحمت تے سورہ بنی اسرائیل کی آیت 87 کی میں اللہ رحمت من ربک مگر اللہ استثناء قطیر پمانا لیکن منگا پری خود القرآن یا رحمت طرفا درفستانا اللہ رحمت من ربک اور نبی علیہ السلام اگر رحمت للعالمین دے د ټول مخلوقات د پارا رحمت تے سورہ مومنون کی آیت 107 کی ہوئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اور نیرا لگل منگا تعالی مگر رحمت د پارا د مخلوقاتو کافران د پارا رحمت تے عمومی عذاب پاگئی بانی من رازی پدی امت کی چی نو قرآن رحمت تے نبی علیہ السلام داغا راتل رحمت تی نالا وئی چې انسانا دا الله دین دا الله توحید منا اینا با الله قران نه لګلې دي نبی علیہ السلام طریقې منا دای مطابق جون تیر کا ولنجینا کسان امنو چې ایمان وروړي دي وامن صالحات عمل کړي ویني کا لنو بوي انهم خاخا زیب ورکونگ دیتا من الجنت جنتنا غرفا بلخانی تجری چروان بی من تحت الانهارو لانی دورنا غن نهرنا خالدین فی ہمیشہ بی پدے کے نعم اجرنا ملی سخ اجر دے دامل کن کو
عمل دیو کو په قران او سنت باندې د دنیا کې به الله نعمتونه درکړي د دنیا نعمتونه او سورې مائده کې ذکر کړي چې د قران او سنت مطابق جون تیرې د الله د حکمونو مطابق د نبی اسلام په طریقه باندې جون تیرې دنیا کې به الله نعمتونه درکړي سورۃ المائده کې آیت نمبر 65 پینځه پیته او شپږ پیته 65 66 کې ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا دخلناهم جنات النعيم ولو ان اهل الكتاب او کچری بیسکا دی کتابو امنو ایمان وروړي په قران باندې دی يهودو نصارو کړي قران منلې وي واتقوا ولو ان اهل الكتاب کچری بیسکا دی کتابو يهودو نصارو امنو ایمان وروړي واتقوا او ځانمت کړي د منایو د الله نو لکفرنا عنهم خاخا لري کړي بونګر دینو لري کړي بونګر دینو سیئات مصیبتونه ددای سیئات منا مصیبت هو تکلیف او مصیبت راځي بما کسبت الناس دا په سبب د اعمالو د خلقو نالوي کدی عمل سم کړی وي د الله د حکم مطابق د نبی رسول الله په طریقه لکه فرنانم سیئاتهم خاغالری بکړي بومغه دینو مصیبتونه ددای ګناونه به ته معاف کړي ګنا دارو کاوه د نعمت لپاره ګرځي سیئات معنا ګنا سورې نساء کې سیئات په معنا ګنا آیت نمبر 31 او دیرشم سورہ نساء ان تجتنبو کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم ان تجتنبو کزان ساتی تاسو که اجتناب کوئی تاسو کبائر دلو گناہونو ما تنهون عنه کبائر سی آج منکول شیطا سود دینو نکفر عنکم لرمکم نستاسونو سیئاتکم گناہون استانسو مصیبتون استانسو تکلیفون استانسو سیئات پمانا مصیبت لرے مکم استانسو مصیبتون استانسو گناہون استانسو دانگی سورہ آراف کے آیت 131 یو دیشم کی وہی فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فإذا جاءتهم الحسنة كانت راغل ديتا خوشالي راغل ديتا خوشالي حسنة خوشالي قالوا وإن بدي لنا هذه مغليك وددي وإن تصبهم سيئة او کوبر سيدو ديتا تکلیفا سيئة سیئات مانا تکلیف وین تو زبا ماکونا سینگی دیتاو سیئتن تکلیفاو یا توی روبی موسیاو بدفالی نیسی دی پا موسیٰ علیہ السلام ومن ماسوک چی دا سرون سیئات پا مانا گناہ اللہ وی پا مانا تکلیف بدن لرکم او بیاوی آت سیاسات مائدہ کی ولو انہم اقامن توناتاو کچری دی جاری کرنے توناتاو والانجیل و انجیل او چکر قرآن داغلو ما انزل الیم کتاب چنہ نگلی سید دیتاو میر ربیم درم ددیناو بے پا قرآن عمل کرے لا کلو خواہ خوراک پا کلو دی من فوقین پاس ددیناو ومن تحت ارجلیم او لاندی رخو ددیناو برخ کتنا با نیوتینا پیراورونیو او کنا فرمانی کئی دی برخ کتنو بیا عذابون پی رازی عذابون بیان امک کشے ہو سورہ انعام کی آیت 65 کی برخ کتنا عذابون ذکر کئی وما سپارہ سورۃ الانعام آیت 65 قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم کنا فرمانی دیو کا نقل والقادر جعلنا قدرت وانا دے علان پدی خبر بانی
یا باسالکم چرولی کی بتا سبحانه عذاب من فوقکم عذاب دبرستا سنو نا کار بادشان بدربانی مسلط کماؤ امینتا ترجلکم یا لاندی رخبوستا سنو ابن عباس رضی اللہ تعالی مانا کئی بر نازم ناکار بادشان بدربانی مسلط کماؤ امینتا ترجلکم یا لاندی رخبوستا سنو اولاد برتنا کار کماؤ کشران برتنا کار کماؤ تابداری رو کبر اوقتن نعمتونا کنا فرمانی رو کبر اوقتنا عذابونا دانگی دا قرآن کریم بیا ذکر کئی نعمتونا آیاتونا ویم اولی کئی بیا سورارو نعمتونا کدا قرآن و سنت تابداری دیو کا نعمتونا مخیم یوزل دا آیاتونا ہم ویلیو بیا اولی کئی سورہ نساء آیت 13 57 122 تابداری دیو کا دنیا او آخرت دوارو کی نعمتونا آراف 43 توبہ 72 89 8 9 اور 100 یونس 9 رات 35 36 ابراہیم 23 نحل 31 کاف 30 31 توہا 75 76 اور حج سوالسم اور اطمینان جن غواری رات 28 29 اس یوسو آیاتونو گو رہی سورہ توبہ کے آیت 82 گو رہی دواتیم سورہ توبہ آیت نمبر 82 دواتیم آیت 72 دو آیم سورہ توبہ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبة فی جنات عدن وعد اللہ المؤمنین وعدہ کرے دا اللہ مومنان سرو سراو والمؤمنات مومنان خذو سراو جنات دباغنو تجری چران بی من تحتها الانہار لانی دونو داغین نهروناو خالدین فی ہمیشہ بی پدے کی ومساکن طیبة او زیون پاکاو ای جنات انو پاجنتنو دامیز کرے کیوئی ورزان من اللہ اکبر الگونی رضامندیا دا اللہ دا دیر لوی شیدے ذالکون فوز العظیم دا کامیابی لویا داؤں بیا سورہ توبہ کی 8 9 اعد اللہ لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم اعد اللہ لهم تیار کرے دی اللہ دیلنا جنات جنتنا تجری چران بی من تحتها الانہار لانے دونو داغین نہرنا خالدین فیہا ہمیشہ بی پدے کی ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا داؤں بیا سلم آیات کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 سلم اللہ وی والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم راضی دی اللہ دا دینا ورزوانو دی راضی دی دا اللہ نو وعاد لما تیار کری دی دی لرا جنات باغنا تجری چران میں تحت الانہارو لانے دونو ناغین نہرونا خالدین فی ہمیشہ بھئی پدے کے ابدا بے انتہا ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا داؤں اور پسی بیا سورہ یونس کے 9 آیات کوئی آیت نمبر 9 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم ان الذين امنوا يكننا كسان چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کړي ویني کو د سنت مطابق يهديهم لار وسمکی دیتا توفیق ورکی دیتا ربهم رحمت دی بايمانهم فسبب د ایمان دی تجری چران بی من تحتهم الانہار لانے دونو ناغین نہرونا فی جنات النعیم پا جنتن نعمت دارو کے بی عقیدہ
د قرآن مطابق عمل نه سنت مطابق قرآن او سنت باندې عمل کوي غم کې په سنت طریقه عمل کوي په خدای کې په سنت طریقه عمل کوي امنو وعملوا الصالحات ایمان وروړي او عمل کوي د نبی علیہ السلام په طریقه باندې اوس غم رالو منو په غم کې دا رسمونه وړیر دي یو رسم پکې دا دی که ثواب غنی نو بیا بدعت دی او که ثواب نه غنی اصل لازم غنی بیا رسم دی امر یو چې په درېم باندې دله خلکو ډېر ترجیح ورکړي او بیا ځان لا دلیل پیش کړي او دلیل هغه دا دی چې نبی علیہ السلام جنازې ته تلو واپسې کې وته د مړي خدای ډوډۍ کړې و دا د مشکات په حاشیه باندې لیکي صاحب د مشکات د اتمی صدای عالم دی نو لیکي د مشکات په حاشیه باندې دا دلیل دی چې څوک د مړي دعوت دې درو ورځو کې جهیز غنی نه سره دا دلیل دی چې نبی علیہ السلام جنازې ته تلو واپسې کې وته د مړي خدای ډوډۍ کړې و او مشکات په حاشیه باندې دا لیکي د مشکات په حاشیه لیکلي دي فدعاه امراته دعوت کو نبی علیہ السلام ته خدای د مړي او مشکات والا بیا حواله ورکړي او شیخ العرب والعجم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ امام محمد طاهر نور الله مرقده او داغی نرس بیا داغی فرزین دی ارجمن قائد محترم شیخ القرآن والحدیث حضرت العلامہ مولانا محمد طیب طاهری دامت برکاتهم داغی خبره په دلیل سره قرآن نه دلیل وی دا حدیث نه دلیل وی دا علماء دا اقوال نه دلیل وی نو هغه دا حدیثو د دې سند بیا سر تر رسي چې مشکات والا په حاشیه باندې لیکل چې نبی علیہ السلام جنازې ته تل واپسې کوته د مړي خدای ډوډۍ کړې و د مشکات په حاشیه باندې لیکي فدعاه امراته او بیا حواله ورکړی دا مشکات والا رواه ابو داود باندې حواله ورکړی امام ابو داود رحم الله د اتمی صدای عالم دی اتمی صدای سره دی ابو داود بیا دویم جلد صفحه 117 کې ذکر کوي فدعاه امراتن یو خدای ډوډۍ کړې و ضمیر وسر نشتا همدا روایت ته خو ضمیر وسر نشتا بیا مشکل الاثار د طحاوی حنفی مسلک عالم دی المتوفا 321 سالورم جلد صفحه 432 کې مشکل الاثار سالورم جلد صفحه 432 کې هغه لیکي فدعاه امراتن یو خدای ډوډۍ کړې و مړې د انصارو او د قریشو خدای ډوډۍ کړې و مړې په انصارو کې شو ډوډۍ دا قریشو خدای کړې و مانی الاثار دویم جلد 320 کې بیا ذکر کړي فدعاه امراتن یو خدای ډوډۍ کړي او ضمیر وسره نشتا سنن دارقطنی المتوفا 385 ہجری صفحہ 545 کې لیکي فدعاه امراتن یو خدای ډوډۍ کړي او ضمیر وسره نشتا مشکل الاثار مانی الاثار مختصر دارقطنی مسند احمد دا ټول لیکي فدعاه امراتم من قریش نبی علیہ السلام نے دعوت کړو خدای د قریشو جنازه انصارو د سړي وا او ډوډۍ د قریشو خدای کړي وا جامع المسانید د امام ابو حنیفه رحمه الله المتوفا 150 ہجری دویم جلد صفحہ 65 اور صفحہ 69 کی لکھی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فدعاه رجل یو سړي ډوډۍ کړي وا کتاب الاثار د امام محمد رحمه الله دویم جلد صفحہ 125 کی لکھی فدعاه رجل
یو سړی ډوډۍ کړې وه، دعوت یو سړی کړی و. خلاصة الفتاوی دویم جلد صفحه 342 کې لیکي فدعاه رجل، یو سړی ډوډۍ کړې وه. د سړی نه د قریشو ښځه کا، د قریشو ښځې نه یوه ښځه کا، اتمې صدۍ کې د یوې ښځې نه د مړي ښځه کا. د دې ګېډې څونه کار روان کو، د ګېډې ځان د څومره چلونه جوړی ځان ته دا ګېډه. او بیا بل دا دلیل ذکر کوي. یو دلیل خدا غو دا هي سند دغه شو چې مړې د انصارو او ډوډۍ د قریش خو ذکر کړي. نو دا دلیل خو د دې غلط شو چې څوک پیش کړي. دارنګي ها دویما دا دلیل پیش کړي چې ضیافت چې نو دا جائز دی، ملمستیا جائز ده. ضیافت او طعام کې اشباح و نظائر د سیوطی رحمه الله کتاب دی پناه وکي. اشباح و نظائر د امام سیوطی رحمه الله کتاب دی نحو کې سلورم جلد صفحه 124 کی اغلی کی د طعام او ضیافت د دې تشریح کوي، د دې وضاحت کوي چې طعام سلوي او ضیافت سلوي. نالکی کله چې ډوډۍ د کور مالک روړي او ملمته ورکي نو هغه ته ضیافت وي. پښتو کې وتا ملمستیا وي. چې د کور مالک ډوډۍ روړي ململه ورکي نو هغه له ضیافت وي. او ملمای چې کله خوري نو هغه ته بیا طعام وي. دا یو شی دی. اشباح و نظائر د امام سیوطی رحمه الله نحو کی کتاب دی، هغه سلورم جلد صفحه 124 کې لیکي چې د کور مالک ډوډۍ ورکي ملمتا نو هغه ته ضیافت وي. او دغه ډوډۍ چې بیا ملمه خوري نو هغه ته بیا طعام وي. نو بیا علماء بیا کلا طعام ذکر کی چې د مړي کور کې طعام مکروه دی، او کلا ضیافت ذکر کی چې د مړي کور کې ضیافت دا مکروه دی. طعام او ضیافت دا دواړه یو شی دی. او امام سیوطی رحمه الله هغه بیا وضاحت کوي. او قائد محترم شیخ القرآن سے بیا دې باندې مثال پیش کوي. لکه خزا چې کله پلار ته نسبت شي پلار ته نو خزا دا، او زوی ته چې نسبت شي نو بیا مور ده. د خزې نسبت چې کله پلار ته شي نو خزا ده، او چې کله خاوند ته نسبت شي نو بیا ته بیوی وي خزا. او زوی ته چې نسبت شي لور ته نسبت شي نو بیا مور ده. دا چې د طعام نسبت چې کله د کور مالک ته وشي نو هغې ته ملمستیا وایي، ضیافت. وظیفة المسئول او وظیفة السائل. نو طعام او ضیافت یو شی دی. د مړي کور کې ضیافت او طعام دا دواړه مکروه دي. بیا علما په دې باندې تفصیل کوي. د مړي کور والا چې کله ډوډۍ ورکوي نو دا قبیح بدعت دی. کله یې ثواب غني د مړي کور والا چې دا درې ورځې ډوډۍ ورکوي، په لومړۍ ورځ ورکوي، په دویم ورکوي، په درېیم ورکوي، نو دا قبیح بدعت ناکاره بدعت دی. څوک وایي دا حوالې ځان سره لیکي. او بیا وګوره مستدرک څلورم جلد صفحه 234 چې دا قبیح بدعت دی. جامع المسانید صفحه 65، دار قطنی دویم جلد صفحه 545، او بیا دویم جلد صفحه 293، سنن کبرا شپږم جلد صفحه 97، المنتصر من المختصر اول جلد صفحه 162، فتح القدیر دویم جلد صفحه 102، کتاب الاثار صفحه 125، شامی اول جلد صفحه 662 او 162، فتاوی کبرا سلورم جلد صفحه 7، خلاصۃ الفتاوا دویم جلد صفحه 342،
مدخل پنځم جلد صفحه 275 بزازیہ سلورم جلد صفحه 31 دا ټول لیکي چې د مړي کور والا ډوډۍ ورکړي نو دا قبیح بدعت دی. بیا د مړي کور والا چې ډوډۍ ورکړي نو دا مکروه دي. دا علما ذکر کوي، دا حواله ځان سره لیکي، دا مخکې حواله جات او قبیح بدعت دی. دا علما وایي چې دا مکروه دي. حدیث د جابر رضی الله تعالی عنہ مستدرک صفحه 224 حاشیہ د ابو الحسن سندی صفحه 129 مجمع الزوائد صفحه 807 مصنف د ابن ابی شیبہ صفحه 108 منتقی الاخبار فی باب احکام الجنائز صفحه 122 سنن سعید ابن منصور صفحه 777 دارنگی تسلیت المصائب دا عبداللہ ابن محمد ابن یحییٰ حنبلی صفحہ 99 شرح کبیر صفحہ 682 شرح ابو داؤد صفحہ 349 جامع المسانید دا امام اعظم رحمہ اللہ دویم جی صفحہ 79 قاضی خان دریم جی صفحہ 405 تبین الحقائق شرح کنز الدقائق دویم جی صفحہ 246 جامع الرموز صفحہ 443 شامی صفحہ 841 اور 872 فتاوی علمگیری صفحہ 167 دا ټول لګي چې د مړي کور والا ډوډۍ ورکې نو دا مکروه امه کې حواله جات او قبیح بدعت دی. دا نور وی مکروه دي. دانګې دریم که مړي وصیت کړی وي چې درو ما پسې خیرات کوي دا وصیت باطل دی، دا شریعت نه خلاف دی. که مړي وصیت کړی وي چې درو ما پسې خیرات کوي نو دا وصیت باطل دی. څوک وایي عالمگیری شپږم جلد صفحه 95 دور مختار شامی پنځم جلد صفحه 884 بحوال قاضی خان او طریقه محمدیہ ملکات شرح د مشکات او بزازیہ شپږم جلد صفحه 469 رسالہ شفاء العلیل فی بطلان الوصیہ بالختمات والتحالیل دا وی چې دا مړی وصیت کړي چې ما په درې ورځې خیرات کوي دا وصیت باطل دی. او دا حواله جات دا د شیخ القرآن رحم الله شاگرد دی مولانا شیر احمد منیب رحم الله دا کتاب دی لا یستوی الاعمى والبصیر فی رد سیف المبیر صفحه 7979 پای کې دا ذکر کوي چې دا مړی وصیت کړی وي چې ما پسې با خیرات کوي نو دا باطل دی. دانګه فقها لیکي کله وی وکره طعام المیت مکروه تحریمی دی د مړی کور والا د مړی د کور والا خوراک چې نور خلک یې خوري. کله فقها لیکي وکره ضیافت مکروه تحریمی دی چې د مړی کور والا ملمستیا ور کوي خلکو ته. کله ضیافت ذکر کئی کله طعام ذکر کئی وکرہ طعام المیت وکرہ ضیافہ. او حدیث شریف کی راضی دا عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ چې کله داغه امر خبر رالو دا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اسلام فرمائی قال النبي صلى الله عليه وسلم اسنوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءتهم ما شغلهم. او بل روایت کی راضی وفي ابي داود فإنه قد أتاهم ما شغلهم. یو روایت کی راضی فإنه قد جاءهم ما شغلهم. بل روایت کی راضی ابي داود کی فإنه قد أتاهم ما شغلهم. اور دا روایت ترمذی اول جلد صفحہ 151 کی ذکر کرے ابواب الجنائز کی اور مشکات اول جلد صفحہ 151 کی ابن ماجہ صفحہ 116 کی د مړي کور والو له ډوډۍ ورکول او دا غي ملمنو ته دا مستحب دي. د مړي کور والو له ډوډۍ ورکول د مالې د کلی خلکو لپاره چې د کلی خلک د مړي د کور والا ایله ډوډۍ ورکي دا ملمنو له ډوډۍ ورکي دا مستحب دي. حامش ترمذی سلورم صفحہ 51 حامش ابی داود
پنجم جلد صفحہ 447 اور ہمیش مشکات پنجم جلد صفحہ 151 دارنگی تعلیق الفصیح اول جلد صفحہ 664 شامی دریم جلد صفحہ 288 مدخل صفحہ 334 دا ټول لیکي چې د مړي کور والولا د محلي د کلی خلک ایبه مړي والولا ډوډۍ ورکي درې ورځې او دا غي ملمنو لبم ورکي دا مستحب دي او چې څوک وای چې دا درې مستره کوم عالم وای کوم مولا وای چې دا درې ورځې د مړي کور کې ډوډۍ خوراک جایز دی یادې لور کول جایز دی نو ادي بیا خپل دلیل خو چې اوسه دلیل سره موږ دا دلیل خو چې دا دلیل دی نو دا درې ورځې د مړي کور کې خوراک کول یا ورکول یا خپل دوالو لا دا ناجیز دي او دا حواله جاتو او چې څوک وایي چې دا جایز دي دا دې بیا خپل دلیل پیش کی منل او نه منل او بیا دا چې خپل کار دی الله وی کتا د نبی اسلام حکمونه ومنل طریقې ومنل دا الله حکمونه دی ومنل د نبی اسلام په طریقو دی عمل کو دنیا او آخرت یې خسته دی لفظي ترجمه انور آیاتونه بیا ځان لو ګورئ والذین تاسو به نوٹ کړی بیا ځان له قران کې وګورئ لفظي ترجمه والذین او کسان امنو چې مؤمنان دي وعملوا الصالحات عمل کړی ویني نیک عمل قاضي بزاوی رحم الله ذکر کوي العمل الصالح ما سوى شر نیک عمل هغه چې شریعت مقرر کړی وي شریعت ته نیک عمل وایي والذین کسان امنو چې ایمان وروړي وي وعملوا الصالحات عمل کړی ویني د سنت مطابق دانو باویانم خامخا زیبور کنگا دیتا من الجنت دا جنتنا غرفن معنی بالا خانی تجری چران بی من تاتی الانهارو لاندے دونو داغنا نهرونا خالدین فیها ہمیشہ بی پدی کے نعم اجر العاملین سوخر اجر دامل کو ان کو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین